ګرانو کتونکو خبرې ترې کوم په یوټیلیټي سټور باندې وفاقي حکومت بیا یو ظالمانه فیصله کړې ده او په ټول ملک کې یوټیلیټي سټور بند کړي دي. مختلف قسمه آرای د خلکو راځي چې یار دغه یوټیلیټي سټور دا بند شي نو دا به ډېر ښه کار وشي او دې کې چې کوم دی غریبانو ته څه نه میلاوېدل. مختلف رایې موږ ګورو، مختلف تجزیې موږ د خلکو ګورو، خو په دې ملک کې چې کوم څیز شروع شي او بیا هغه بند شي نو هغه د قام په مفادو کې نه وي. همیشه دلته کې موږ اسمبلو ته کاروباري خلک لیږو او کاروباري خلک د خپل ځان دپاره سوچ کوي. میلونه بند شي، د چا میلونه آزاد شي؟ د دغه کاروباري امیدوارانو، منتخب نمایندګانو، د هغوی چې کوم دی نو میلونه آزاد شي. دې یوټیلیټي سټور سره په زرګو ملازمین په ټول پاکستان کې، بیا دې کې ډیلی ویج، دې کې پرماننټ، هغې سره په زرګو خاندانونه. ضروري نه چې په هر یوټیلیټي سټور کې کرپشن کېده یا د هغې نه سامانونه غیبېدل، د لاس ګوتې یو شانتې نه وي. د دې یوټیلیټي سټور نه خو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دغه خلکو ته سوداګانې میلاوېدې، په روژه کې به خلکو سبسیډي به یې پرې ورکوله او ډېر ارزان سامانونه به یې وروړل. داسې فاونډیشن ما خپل ځاني د لکو روپو سودا د یوټیلیټي سټور نو چته کړې ده. اوس هر څه له زوال وي، دا یو سړی نه و چې یاره زه خپل کار سره ایمانداري نه کوم نو د هغې به ما ته سریکشن یا ردې عمل نه راځي. بلکل راځي. خو دلته کې زه دې ریاست ته وایم چې ته نن په یوټیلیټي سټور باندې بندیز لګې نو دا ته د قام په مفاد کې نه لګې، د دې مل نه دنیا پیسه را روانه ده، د ستاسو تنخواګانې زیاتېږي، د ستاسو مراعات زیاتېږي، د IMF نه قرضه واغستې چې هغه تاسو په خپلو عیاشو باندې لګوئ. او دا زه باوري خبره کوم چې تاسو به د کریاني دوکانونه هم آینده وختونو کې چې یوټیلیټي سټور بند شي تاسو به خپل کولو کې. نو زه هغې خلکو ته دا وایم چې تاسو خو نن دا خبرې کوئ چې یوټیلیټي سټور بند شو، دا شو، دا بلکل زیاتې کوي د هغه ملازمینو سره چې یو کار نشئ کولی نو بیا به ما کار نه شروع کوو. خلک هم چې کوم دی نو په روزګار کړل. دلته کې نن ما د یو کس سره خبره کوله 6 میلیونه یې دوړو، وي 40 لکه روپۍ مې په دې میاشت کې ویللې. موږ ورته یاره اوړه خو ګټه کوي، اوړه خو خرڅېږي، وي خرڅېږي، وي 20 لکه مې وګټلې او 40 لکه راپسې اضافي د بجلۍ بل راغی نو په هغې کې مې 40 لکه 20 لکه مې پکې دا کېښودلې او 40 لکه مې پکې نورې کېښودې. نو دلته کې ته ما پسې د بجلۍ بیل په هغې کې غونډه ټیکس، دلته ما پسې د ګیس بیل په هغې کې غونډه ټیکس، دلته ما ته وسایل نشته، د روزانه حساب سره خلک تښتي. پیسه چې چا سره ده یا چا کرپشن کړی دی په هغوی باندې لاس نه اچولی کېږي. د نن نه څو کاله مخکې موږ ویښته لګولو یو ډاکټر و، ډاکټر خورشید صاحب، الله پاک دې خوشحاله ساتي. اوس هم په پېښور کې په دوبۍ کې د هغې چې کوم دی نو دوکانونه دي. زما د ټیلیفون وکړو وي راشه ستا ویښته پرېوتلي دی او زه ویښته لګوم. بیا داسې لونډې لپاره په سوشل میډیا باندې د خپل ویوز او لایک دپاره په سپین کې یو ناستو، داسې په بل ځای کې په بل ځای کې په بل ځای کې ویله په 4 لکه باندې ویښتو لګول. د نن نه 4-5 کاله مخکې او ما له چورلټ پرې لګولو ډاکټر صاحب. نن خلک په 28 لاک او په 25 لاک باندې ویښته لګوي. پرون مې یو ټیک ټاک کته د خپل یو رقیبو نو ترکی ته تللی نو په ترکي کې په 28 لاک باندې دا د ټیکټ نه، د ویزې نه، د هر څه نه علاوه دا په ویښتو باندې دا خرچه راغلې ده. دا پیسې هغه د کوم ځای نه راوړلې؟ دا هر سړي د ماضي پته که نه، نن چې ما سره څه وي نو خلکو پته لګي که نه. زه صحافت کې څومره ګټم، زه تشهیر کې یعنې اشتهار کې څونه ګټم، مختلف ځایونو پرچار کوم. نن هم موږ په هغه ځای ولاړ یو خو الحمدلله خوشحاله یو، بیک اپ هم نشته خو خوشحاله یو د خپل رب نه، ځکه چې الله ته جواب دیو، انسانانو ته نو. د دې خلکو د رنګ رنګ کمنټس راځي، او ډېر مې بدي شي او دا وې واغه وې څه پکې سیاسي خبرې رالې، خو دا صرف د دغه لونډو لپاړو په وجه باندې چې د تربیت یې نه شوي، د دغه بې تربیته خلکو دپاره چې په دلایلو باندې خبره نشي کولی. د هغوی د وجې چې کوم دی نو هغه ټایم کې 4-5 کاله مخکې په دې باندې خبرې کېدې. ګوره چې چا سره روزګار نه شوي یا چا سره سفر نه شوي، د هغې باره کې څه مه وایې. موږ د دې ریاست درغلۍ ولیدې، د دوی ګڼکاپۍ موږ ولیدې، د دوی عیاشۍ موږ ولیدې، د دوی کرپشن موږ ولیده.
زه دا یقیني او باوري خبره کوم چې شهباز شریف صاحب او دا خاندان او دا ټوله کابینه چې کومه ده دوی به ځان له راتلونکي وخت کې د کریاني دوکانونه سټورونه کولاوئ دلته یې ځکه دا یوټیلیټي سټورونه بند کړل راشي چې یو ملازم کرپشن کوي د هغه په ضد کاروي وکړه که نه دلته په هسپتالونو کې په ډاکټرانو باندې په ثبوتونو سره خبرې رالې په صحت کارت کې غټ کرپشن شو سزا جزا نشته تاسو خپل د سزا جزا عمل یقیني کې خدا به کله یقیني کېږي چې کله تاسو خپله غلا نه کوئ تاسو خپله کرپشن نه پاک یې تاسو کې غلا ده بجلی تاسو د غلا استعمالوئ ګیس تاسو د غلا استعمالوئ سرکاري تیل تاسو د غلا استعمالوئ کرپشن تاسو کوئ ټیکهدارانو سره تاسو میلاوئ او دلته کې چې سړک جوړ شي پل جوړ شي بل 5 کالو لپاره به جوړوي 15 کاله دلته کې عملي کار کیږي نه تاسو ګورئ داسې ډېر سړکونه جوړ شوي دي د هغې نه پس پکې یو پیپ له نالې وباسي بل پیپ له پکې نالې وباسي بس دغه یو طریقه کار روان کړی دی نو دلته کې یوټیلیټي سټور د دا وایم چې کرپشن به شوي وي یوټیلیټي سټورانو کې به دغه کې به غله ملازمین خوم وي خو ورسره خلکو ته د په کور کلي پیدا م وه مالک مکان ته وه ملازم ته وه او دلته کې ته سبسیډي ورکې خو هلته کې خو ته اوس خو تا سبسیډي هم بنده کړې ده یو هغه بعضې سټورونه کې به 2 نمبر سیزونه وو هغه به دوی خپل روړل او پکې به یې ښودل نور د یوټیلیټي سټور سیز به چې کوم دی نو هغه به اوریجنل وو خو نن د هغه ملازمین هم ووري چې یو غریب سړی په کولډ ډرنک څه کوي د غوړو ګوتی پسې به تا کولډ ډرنک ورکو غوړو بوجۍ پسې به تا کولډ ډرنک ورکو په چاولو پسې به تا کولډ ډرنک ورکو تاسو هم په خپل ګریوان کې سر ښکته کې چې نن ممدار وز نه لیدله خو زه دا ګڼم چې ریاست کلم یو منصوبه بندوي دلته جي ټي ایس یو منصوبه وه ډېره غټه منصوبه وه په دې پښتونخوا کې دې ریاست بنده کړله هغې کې په سرکاري ټیکټ سټوډنټ چې کوم دی ته به خواب ټیکټ و نن هغه خواب ټیکټ او هغه سلسله بنده شوه نو ګرانو کتونکو وفاقي حکومت یو فیصله کړې ده چې یوټیلیټي سټورونه دي بند کړي شي ملازمین دې بېروزګاره شي دلته کې کارخانې په سوونو بنده شوې اوس هم خال کې چې کوم دی نو دا سیلانونه مخې ته رالل چې هغه هم بنده که دا هم بنده که دغه کارخانې بندېږي او دلته کې بیا دې خلکو ځان له د کچې ډاکوان ساتلي دي او د دوی مثال هم د دغه ډاکوانو دی چې دا ملک لوټي او دلته کې قام ته چې کوم دی نو هېڅ قسمه توجه نشته دی.